والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم. د اسلامی میاش ټولو کې آخرانه میاش ذوالحجې د دې نه پس بیا بل نوې کال شروع شي او دا داسې یو میاشت ده چې د دې میاشت په پیلنې لسو ورځو باندې الله تبارک و تعالی قسم خوري او هغه لس ورځې قسم زکه خوري چې یاره دا ډېرې د افضلیت ورځې دي دې کې انسان عباداتو کې نیک اعمال پکې کې الله پکې راضي کی یو څو شیزونو سره د دې غورواله راځي یو خو دا هغه میاشت چې په دې کې په سړی باندې قرباني وي د هر یو مذهب کم خپل تهوار وینو په هغه تهوارونو کې د اسلام طرف نه مسلمان ته چې کم یو تحفه ملاویږي او کم یو عید ملاویږي او خوشحالي ملاویږي هغه دار وزده دویم په دې کې پنځه ورځې د حجاج کرامو د پاره ډېرې زیاتې قیمتي دي او یو ورځ په دې کې ډېره زیاته افضله ده چې هغې ته د عرفې ورځ ویلی کېږي د ابتدا نه والې پیلنۍ ورځې نه والې لسو ورځو پورې که دې کې څوک روژه نیوی شو نو ډېر بهتره د نور نه علا نور دی خو که دې کې نشي نیوی په حدیث کې راځي وی په آخرنۍ یعنی نهمه ذوالحجه چې کومه د عرفې ورځ ده په پاکستان کې کچرتا میاش په 19 تاریخ باندې ښکاره شو نو هغه 28 تاریخ په د دې میاشت راځي نو په هغه تاریخ د یوم عرفې ورځ راځي چې په دې ورځ چا روژه ونیوه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی د یو کال رستی او د یو کال مخکی اجر الله د تور نصیب کې نو عمل لګ دے پدې کې په انسان باندې افضلیت زیات ده پدې میاش کې یو بل کار دا پکار دی چې انسان پدې کې نیک اعمال وکړي چې څومره زیات نیک اعمال کوي نو دا د پاره پدې کې فائدہ ده پر روایت کې راځي وي پدې روزو کې د الله رسول وی زیات به تحلیل کول لا اله به وي حمد او ثنا به بیان او د قران تلاوت درود شریف چې دا څومره اسکار دي نو پدې روزو کې زیات کول پکار دي او په روایت کې راځي وی نیک اعمال د انسان په دنیا کې مخمرګره دی او په آخرت کې داغه د پاره ذخیره ده کم یو نیک بندا چې نیک اعمال کی پدې دې د الله رضا خپل ځان طرف ته متوجه کوي په یو روایت کې راځي وی کله چې یو سړی وفات شي نو د وفات کېدو نه پس ته وی دی چې قبر کې کېږ دی وی د فرشتي راشي ورته وی مر ربک رب دې څوک دی ورته وی چې نیک بندي وی ربي الله الله مې رب دې وی داغه عبادت زکو ما کړی دی په دنیا کې بیا ورته وی ما دینک دین دې څه شه دی به ورته وی که په اسلام د اسلام په احکاماتو باندې عمل کړی وي نو به ورته وی دین الاسلام زما دین اسلام دی وی بیا به د یو سړی شکل لا شدت به وړاندې کې خو دی شي ورته به وی دا صورت ته چا دی دا ښکلې صورت ته چا دی دی به ورته وی چې دا زما پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی نو دې نه پس به یو ښکلې حسینه جمیله چهره درته وړاندې راشي او د په خدمتونو کې به ولګي دی به ورته وی تو څوک یې وی زه ستا نیک اعمالم وی چې دنیا کې زه په تا باندې غالبم او بدو ته مې نه پرېښوې خواهشاتو ته مې نه پرېښوې او اوس زه ستا تابع یم وي ستا نیک اعمال یم دی به ډېر خوشحاله شي چې وګوره څومره ښایسته اعمال مې و چې الله تبارک وتعالی د دې صله راله راکړه نو نیک عمل انسان سره په هر ځای کې مدد کوي
بعض وخت کې یو انسان نیک عمل وکي دا غي په وجه باندې الله د دعا قبول کړي. بعض وخت کې نیک عمل وکي نو الله د دنه آفت مصیبت غمونه لري کی. په حدیث کې راځي وی په دې روزو کې وی ټولو کې افضل ترین عبادت چې دی وی هغه حج دی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وی د حج نه افضل عبادت په دې روزو کې نشته. صحابه کرام وی د الله رسول وی جهاد نم افضل وی او جهاد نم افضل خو وی هغه جهاد چې یو سړی خپل پیسو لګي جهاد لړ شي الته شهید شي هغه به افضل له. نو مطلب د حج نه غوره عبادت په دې روزو کې نشته او بیا نیک اعمال هر یو سړی د خپل وس مطابق نیک اعمالو کې څوک د صدقاتو کې څوک د روزي ونیسي نوافل دي ګوره دا کله کله دا وختونه وي او دا هغه وخت چې لږ اعمال انسان کی الله په دې کې ولا ډیر زیات اجر ورکوي. په یو روایت کې راځي وی دا هغه یو شپې دي فاکثروا فیهن من التحلیل والتکثیر. په بل روایت کې راځي عمر بن شعیب رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی په دې کې چې کوم روز راځي د یوم عرفه وی دا الله رسول په دې روز باندې ډیر زیات بداوي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عرفه روز زمون خلکو اکثر په دې کې اختلاف راځي. د هر یو ملک خپل یو عرفه دا د عرفه د عرفات میدان سره ګوره خاص نه ده. دا چې خاص ته دا دې سره مشهوره شوی د خاص نهم تاریخ دی. نو نهم تاریخ چې زمون کله راغو که په 28 تاریخ باندې زمون د ذوالحجې نهم تاریخ راغو نو موږ د پاره هغه ورځ ده. ځکه د خپل یو ملک چې کم وي نو د هغې خپل وي. که په سعودي عرب کې 29 راغو د هغې 29 تاریخ باندې یوم عرفه ده نو خپل ملک سره دا مناول پکار دي په هغې باندې دا فضیلت دی. بیا په بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای خیر الدعاء دعاء یوم العرفه وی بهترین دعا هغه یو ده چې کومه د عرفه د روزې دعا ده. او په بل روایت کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وی الله تبارک و تعالی وی په دې روز باندې وی دومره زیات خلق د جهنم نه راوکاږي چې مخ کې د دینه نه راوستي. نو دا هغه یو قیمتي روز ده چې په دې باندې عبادت کول پکار دي. یو خو په دې کې نیک اعمال دویم په دې کې تکبیر تشریق ایام تشریق چې کم تکبیرات دي هغه پکې ویل پکار دي. ایام تشریق او چې کم د دې تکبیراتو پس منظر دی الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا به د عرفه د ورځې نه شروع کیږي نهم ذوالحجې نه چې کومه یوم عرفه ده د نهم ذوالحجې سحر د مونځ نه پس به شروع کیږي او د 14 ذوالحجې تر مازدیګر مونځ پورې نو دا ټوټل چې منځونه راځي 3 منځونه راځي نه افضل قول دی سړی به په تیز आवाज سره وای او زنانه په کمزوري आवाज سره وای. هر یو فرض مز نه پس ته په سړی باندې دا لازم دي. که یو سړی نه فرض مز شرط لاړو د هغه قضا راوړه نو دی به ور سره د دې قضا راوړي. دا بم ور سره د مز نه بعد وای نو دا په سړی باندې لازم دی. پر وای کله چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله تبارک و تعالی امر وکړو چې خپل زوی اسماعیل لا تذبح کا. ډیر عجیب حالت وګوره دا ډیره زیاته لوی خبرې خو انبیا دي په دې باندې امتحانات هم لوی راځي. وی فرشتو دوزل په اسمانونو کې ډیر زیات جړلې دي. یو وخت هغه کله چې حضرت اسماعیل علیه السلام لاندې دی د ابراهیم علیه السلام په لاس باندې چاړه ده نو الله تبارک و تعالی په کارونو باندې دا غنه علاوه څوک نه پوهیږي. نو فرشتي وی الله وی وړوکې ماشوم بچی دی وی الله وی دا خوستا محبوب خلیل پیغمبر دی وی دومره لوی امتحان کې ولې مبتلا کې وی الله وی د دې ماشوم قصور څه دی. نو فرشتو خو خپل هغه ذهنیت موافق چې کم د هغې په ذهن کې خبرې راتلې هغه خبرې کولې. نو فرشتو جړل وی الله وی د دې محافظ شي الله وی د دې حفاظت کې نو خپل مطابق الفاظ
راز بیانول چې یاره دا څه حالت څه ماجره روانه ده په اسمانونو کې فرشتو جړل. دویم ځل چې فرشتو جړلې دي کله چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم طائف ته ځي او طائف خلکو د الله رسول ډیر درد تکلیف ورکا تر دې پورې چې په کاڼو باندې د الله رسول اوویشته د الله رسول پڼې مبارکې د وینو نه ډکې شوې او په دې وخت کې د الله رسول هغه خلکو دپاره سوال کوي چې الله وی دا خلک ما نه پیژني د دې اولاد به ما پیژني په ما به ایمان نه وړي. نو دا په وختونه داسې چې فرشتو جړل. کله چې ابراهیم علیه السلام سره چاړه ده او زوی ذبح کوي په دې وخت کې الله چې کله حکم را لېږي جبرائیل امین صاحب ته وایي ورته وایي ته لاړ شه او دا یو ګډ ځان سره یو سوی چې هلته کې هغه دا ذبح کي د بچي په ځای. نو چې هغه لرې نه وکته چې یاره زوی را سملولی دی وي زما د تګ نه مخکې چېرته چاړه پې رانه کاږي نو هغه هلته نه اواز ولګولو الله اکبر الله اکبر. چې کله ابراهیم علیه السلام وورېد هغه وی د الله طرف نه څه حکم راغه نو هغه وی لا اله الا الله الله اکبر. اسماعیل علیه السلام چې کله د الله د مدد ګوري وی الله زه بچ کم الله د زما په والد محترم یو امتحان راوستی او کامیاب شو په دې کې زم پکې کامیاب شم ما هم ورته انکار نه دی کړی. نو هغه وی الله اکبر ولله الحمد. نو دغه الفاظ دغه تعبیرات دغه ادا الله ته دومره خوښه شوه چې په دې مخصوص ورځ کې په دې ټولې امت مسلمه باندې دا لازم شو چې فرض مونځ نه بعد به دا تیز تیز وایي. نو دا نهمې ذوالحجې سحر مونځ نه تر 14مې ذوالحجې تر مازدیګر مونځه پورې دا تکبیرات ویل دي. نو دا په حاجیانو باندې او په عام حاجیانو باندې دا لازم دی. یو کار دی کې داسې دی چې په دې ورځو کې کله چې کم سړی د قربانۍ کولو ارادو کی او هغه قرباني کوي په چا باندې لازم وي نو مستحب عمل لا دی چې کله د ذوالحجې میاشت راوخیږي مثلا که چېرته په 19 تاریخ راوخته د دې نه مخکې خلکو له خپل نوکان کټ کول پکار دي ویښته سمول پکار دي او نور چې کم ویښته دي د خپل وجود نه کټ کی. نو په دې ورځو کې نه دي کټ کول پکار وي چې د دې سړي مشابهت د حجاج کرامو سره راشي. ځکه په دې وخت کې په حجاج کرام باندې ویښته کټ کول نوکان کټ کول دا پې بند شي. سروالی بروالی ناستی په عرفات منا مزدلفه کې او الله تبارک و تعالی نه سوالونه کوي او دعاګانې غواړي نو الله وی دا زما هغه بندگان دي او فرشتو ته وی وګورئ په دې زه فخر کوم دا زما هغه بندگان دي چې خپل مال خرج کړی دی جان قربان کړی دی تکالیف تیری په کلو میدان په کلو فضا کې د کفن په شانتې ټوټو کې ماته ولاړ دي سرتوره سر دی او ما نه غواړي وی تاسو وی دا مخلوق ما پیدا کوه وی نن زه په دې باندې فخر کوم چې دا ټول ماته ولاړ دی او توبه راته وکړي دعاګانې کوي. نو د دې خلکو مشابهت د وجې نه نو عام خلکو لم پکار دي چې نوکان وغیره دا شیزونه نه کټ کوي. نو دا هغه مستحب یو عمل دی که د یو سړي څه عذر راغو نوکې مات شه یا چېرته ویښتو څه مسله راغه نو هغه بیا کټ کولی شي په دې کې په ده باندې هېڅ نشته هېڅ هم پې لازم نه دی. نو دا قیمتي شپې ورځې دي د 19 تاریخ نه شروع کېږي تر اختر ورځه پورې. نو بهتره دا ده چې په دې کې خلک زیات عبادات وکړي. نو علما وی د لیلة القدر شپې افضلي دي اخرنې د رمضان اخرنې شپې افضلي دي او که د دې شپې افضلي دي پیلنې د ذوالحجې. نو ملا علي قاري رحمه الله لیکلی دي هغه وی د ورځې په اعتبار سره د ذوالحجې 10 ورځې افضلي دي. د دې ورځ کې چې څومره زیات عبادت کولی شي الله راضي که دا موقع بیا پته نشته بل کار لوي که نشته. او د شپې په اعتبار سره د لیلة القدر او د رمضان آخرنۍ شپې افضلي دي د شپې په اعتبار سره. نو دواړه لس دواړه شپې په کال کې چې الله دا 10 شپې راکړي دي نو دا ډېرې زیاتې قیمتي دي. نو په دې کې زیات عبادات پکار دي چې الله پکې رانه راضي شي او الله دې موږ له د ډېر عبادات توفیق را نصیب